دا هغه کوې دی د کم کوي په اوبو باندې چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم عقاید جهان ته د وصال نه پس غسل ورکړل شوی. السلام علیکم ملګرو، جنید خان ما ویډیو مکمل وګورئ د ثواب په نیت باندې. د ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ، کمنټ کې سبحان الله ماشاءالله ضرور لیکئ. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې کله وفات شو د وصال نه پس د دې کوي په اوبو باندې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له غسل ورکړل شوی. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم له چې کله پته ولګېده چې زما د دې دنیا د رخصتېدو ټایم راغلی دی او څه ټایم زمون خوږ نبی بیمار و، نو ټول نه پهله حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها له خپل بیماری ویلي وو. حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کومه وه دا زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم لور وه چې ډېره زیاته مینې ورسره کوله. ټول نه پهله د خپلې بیماری خپلې لور ته ویلي. خپلې لور چې کله دا واورېدل بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله واورېدل چې زما بابا جان عقاید او جهان د دې دنیا نه رخصتېدو وله دی، نو په جړا شوه، ډېره زیاته خفه شوه. نو زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خپل بابا جان ولله فرمایل چې بچی خفه کېږه ما او ټول نه پهله به ما سره ته په جنت کې ملاویږي. نو زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د وفات نه پس د وصال نه پس تقریبا 6 میاشتې پس حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها هم وصال نصیب شو او د دې دنیا نه رخصت شوه. زمون خوږ نبی عقاید او جهان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ډېر د غریبۍ ژوند تېر کړی او زموږ دپاره به الله پاک نه هر ټایم سوالونه، هر ټایم دعاګانې د شپې ټوله شپه به ناستو. الله پاک نه به زموږ دپاره دعاګانې هوستې د خپل امت دپاره او په د قیامت پر ورځ به هم زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل امت غمي. هر یو نبی، هر یو پیغمبر به لګیا وي د خپل نفسي چغې به وخي، د خپل ځان د بخشش دعا به کوي. او زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه به په هغه ټایم کې هم خپل ځان ایري او د خپل امت فکر به کوي، د خپل امت د بخشش فکر به کوي او تر هغې به جنت له نه ځي تر څو خپل امت ځان سره جنت له بوتلی نه وي. او زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه چا تپوس وکړو چې د قیامت پر ورځ به تاسو کوم ځای به ناستئ، نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولو فرمایل چې زه به خپل چې زما امت کې کم غریب خلک دی د قیامت پر ورځ به زه غریب خلکو سره ناستم او جنت له به هم همدغه غریب خلکو سره ځم. نو زموږ خوږ نبی هم په دې دنیا باندې ډېر د غریبۍ ژوند تېر کړی. داسې وختونه پرې راغلي چې پر ورځو به زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د خوراک څښاک هم څه نو. دومره دا ټوله دنیا ګوره الله پاک زموږ د خوږ نبی د سترګو پیدا کړې ده، زموږ د خوږ نبی دپاره پیدا کړې ده او زموږ خوږ نبی ګوره دومره د غریبۍ ژوند تېر کړی. نو دا یو شاړ غوندې واقعه وه چې پکې تاسو سره ما دا کوې شریک کو چې د کم کوي په اوبو باندې زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته د وصال نه پس غسل ورکړل شوی. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. د نور ویډیوز کتو دپاره جنید خان آفیشیل چینل سبسکرایب کړئ او جنید خان سپیک کم پیج د فیسبوک دا فالو کوئ ځان سره د نور ویډیوز کتو دپاره. نو ډېره زیاته مننه. ویډیو به ضرور مخکې ملګرو سره شریک کوئ. سبحان الله او ماشاءالله کمنټ کې ضرور لیکئ. والسلام.